زمارب پخپل جلال و عظمت کے یو جملہ فرمائلا محبوب سنو وایا امت تا ستا امت با یونی کیوں کی قسم دے پا یونی کے باندے دا تمام زندگی گناہوں نے معاف کر پا یونی کے پا اخلاص باندے با پہ جنت واجب کما محترم یونی کی بے پا تمام زندگی کی کڑی یونی کی پا دغنے کے باندے وسلم مبارک د شیرین زبان نه یو جمله اوتا چې خدایا زما امت سکی نو مقابله کې څه ورکې نو زما رب ورته وفرمایل ترتیب زوړ دی مخکنو امتونو چې به نیکي وکړه نو یوه نیکي نو یو اجر به مې ورکو نو محبوب ورته وویل ربه زه خو په هغې کې نیازبین یم او زما امت هم نیازبین دی نو خدایا زما دپاره څه اعزاز دی نو زما پیغمبر تا زما رب جمله او فرمایله محبوبه ته څه وی وی خدایا زیات کا نو زما رب قرآن کی جمله او فرمایله چې من جاء بالحسنة فله 10 امثالها محبوبه ستا دپاره مې ترتیب بدل کو مخکنو امتونو به یوه نیکي وکړه نو نیکي به مې په نیکي ورکوله ستا دپاره مې ترتیب بدل که ستا امت چې د نیکي اراده وکړي نو یو نیکي ورکوم او چې یوه نیکي وکړي نو په لسو باندې بدلوم شو اکثر سبحان الله ما ترتیب بدل که تاله نو امام الانبیاء د خدای جوش او جذبه او جلال ته وکتل وی خدایا دا کم دی دا لس کم دی یو نیکی باندې لس کم دی نو زما رب ورته جمله وفرمایله محبوبه څه وکړم خدایا راکنو زیات که پې باندې نو زما رب بیا جمله وفرمایله چې مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة محبوبه د یو په مقابله کې به ول سل نیکې ورکوم زما پیغمبر د خدای جلال او جذبې ته وکتل ربا دام کم دی خدای سیوا کا زما پیغمبر تبیا زما رب جمله او فرمایلا محبوبه سوکم خدای سیوای کا زما رب جمله او فرمایلا محبوبه نیکی به یو کیستا امت او اجر به په وسو باندې ورکوما زما پیغمبر بیا درب جلال ته وکتل خدای دام کم دی زن یازبین مو امت من یازبین دی زما رب جمله او فرمایلا محبوبه سوکما خدای د خپل شان موافق راک زما رب اخیره جمله والا ټاپه په باندې ولګولا محبوب ستا امت تپارا ستا د اعزاز دپارا ستا د امت د اعزاز دپارا انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب محبوبه ستا امت با یونی کی اوکی او د خپل شان موافق با بے حساب نیکی ورکوم شکر ستا امت به یو نیکی اوکی او بے حساب و دوبره رضای او رب اوس په بعد دی رضای به خو د هغې په باره کې مخکې یو جمله وایم قرآن کې الله وایي چې یو نیکي دې وکړه نو په لسو په سلو په 200 په بې شماره یې درله بدلوم نیت اصل شی نیت دی او سوچ دی چې ستا سوچ څنګه دی محترمو ځکه سوچ بل څه بره باندې ډېر ډیپینډ کوي ځکه چې ستا ښه سوچ الفاظ د تعبیر دی د ښو الفاظونه چې سوچ دی ښه نو دا ښه الفاظ جوړوي خپل ښه نیت جوړوي بیا ښه الفاظ ښه اعمال جوړوي بیا ښه اعمال ښه کردار جوړوي او ستا کردار ستا په شخصیت باندې یو عظیم دغه لري محترمو چې ستا نیت او سوچ څه دی که نیت او اراده دی د الله په ذات باندې مضبوطه وه نو اعمال دې مضبوط دي الفاظو کې دې وزن دی په اعمالو کې دې وزن دی په کردار کې دې وزن دی په اخلاق کې دې وزن دی شخصیت دې په باندې اعلی او قیمتي کېږي که ستا سوچ کمزوري و نیت دې کمزوري و په الله دې عقیده کمزوري وه اراده کمزوري وه الله وایي الفاظ به دې کمزوري اعمال به دې کمزوري کردار به دې کمزوري اخلاق به دې کمزوري شخصیت به دې کمزوري ښکاره کېږي ما نه وغواړه نیکي دې وکړه ما نه وغواړه دا نه چې ته نیکي وکړې اجر یې د بنده نه طلب کړې الله وایي په دې باندې خفه کېږم یوه نیکي وکړه ما دپاره وکړه للهیت دپاره وکړه د امام الانبیا دپاره وکړه قسم دې زما رب په خپل جلال و عظمت کې یوه جمله وفرمایله محبوبه سنو
وایا امت ته ستا امت به یوه نیکي وکړي قسم دی په یوه نیکۍ باندې د تمام زندګۍ ګناهونه معاف کړم په یوه نیکۍ په اخلاص باندې به پې جنت واجب کړم محترم یوه نیکي به په تمامه زندګۍ کې کړي یوه نیکي په دغه نیکۍ باندې به وګویه یو بزرګو چې کله وفات شي چا خوب کې ولید حضرت بخنه د څنګه وشوه ډېر کتابونه دي لیکلي بخنه د څنګه وشوه وی تمام اعمال او تمام څومره زندګي چې مې په عباداتو کې تېره کړې وه د هغې راته پته ونه لګېده الله وی په یو نیکۍ مې وبخلې په یو نیکۍ توجه شته محترم الله وی په یو نیکۍ مې وبخلې ما وی خدایه دا کومه نیکي ده چې پې باندې دې زه وبخلم زما رب جمله وفرمایله بنده تا به کتابونه لیکل او په کتابونو کې به چې کله زما د محبوب نام راغی نو په دې اکثر د ټیم د کمی د وجې نه خلک په دې محمد باندې صرف سواد لیکي دا سواد عبارت دی د صلی الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم نه خو چې کله به زما د جانان نوم راغی رب راته ووایي چې کله به زما د جانان نوم راغی د سواد په ځای به تا ټول صلی الله علیه وسلم لیکه همدغه ادا دې خوښه شو جنت ته مې دننه کړې محترمونو په یو نیکۍ باندې الله وي ته به وکړې زه به تمام اعمال او زندګي به دې عبس لاړ شي یو ادا او یو نیکي چې دې فقط زما د ذات دپاره وکړه قسم دې بس دغه یوه نیکي للهیت ډېر اهم موږ او تاسو که نیکۍ وکړو یا موږ زکات صدقه خیر زموږ طبیعت وایم جیده د بشریت طبیعت وایم او د انسان طبیعت وایم که ته زکات هم ورکې محترمو هغه چاله ورکې هغه غریب له ورکې چې دی به سار له ماله څه ټکه پکه کار وکړي غریب د زما خدمت به وکړي زما منډه به وویسه په کار به مې صدقه هغه چاله ورکوم دی را سره لږ غریب دی عاجزه دی نو که څه ټکه پکه منډه د کور سود دا به دې روړې دی څه کوي صدقه او خیرات او زکات ورکوم او که دا کار نه کوي نو ته بیا صدقه او خیرات نه ورکې نو زکات او خیرات او صدقه او اعمال نیکې دا د الله دپاره شو که د بنده دپاره شو محترم بنده شو که نه نو چې تا څومره صدقې او خیراتونه او زکاتونه ورکړي الله یو هم راته قبول نه شو ټول برباد شو محترم زمونږ او ستاسو داسې نیت دی که نه رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات